لیکن یو معنا بل یو صحاح کړ د لغت والو ډېره ښه معنا یې کړ دا هغه یا ایها المدثر مدثر تفسیر نه دی باب تفعیل له نو اوس باب تفعیل شو بیا څه مطلب شو اوس معنا بدل کړه ګوره اوس ګوره لغت مطابق معنا چې شله دا مناسب ده اوس ګوره تفسیر باب تفعیل نه دی تفسیر څه ته وایي مرغۍ چې کله جاله جوړوي که نه طوفان راشي د مرغۍ جاله روانه کړي او طوفان د اوبو راغی یا د هوا راغی جاله روانه شله تتر بیته شله نو دا بیا مرغۍ هلته نه تینکي اوچتې دلته هم اوچتې ټک 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 کاریګیر کوي او یو دم جال جوړوي هګۍ راغلي اوس هګۍ ټیک کور جوړوي که نه نو تفسیر اصل کې باب تفعیل نه دغه عمل ته وایي نو څه مطلب شو دې کې معنی کې ډېر لوی فصاحت دی اوس ګورو نو یا ایها المدثر اے زما غمجن پیغمبره تفسیر ځکه مرغۍ ډېر غمجنه وي او دارنګې طوفان راشي خوا د اوبو طوفان دی یا د هوا دی او دارنګې د هغې جاله روانه کړې ده نو مرغۍ اغزې تینکه اوچتې ډکې اوچتې دې ځینه یو دم کاریګیر گئی دغه تفسیر چې دی باب تفعیل نه دی مفسرین وایي نو مطلب دا دی غمګن وي که نه نو زما غمګن پیغمبره ستا جاله توحید روانه شوې ده چې کوم ابراهیم علیه السلام جوړ کړه نن 360 بوټان ولاړ دي په طوفان نوح سره نه طوفان سره نه د شرک او د کفر په طوفان سره جاله روانه شو ده نو ځکه الله وی ایها المدثر اے زما غمګن پیغمبره تفسیر نه دی ځکه هغه جاله توحید روانه شوې ده چې کوم ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه هلته 360 بوټان د الله په کور کې ولاړ دي چېرته برداشت کړي پیغمبر چېرته برداشت کړي نو ځکه الله پې هم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر تبلیغ وکړه د هغې چې تا ته را رسېدل دی او ورسو دا قرآن ټیم پوره شو ستاسو پوره شو نو لہذا پیغمبر تبلیغ وکړه دا قرآن ورسوه نو چې کله دا آیات راغی پیغمبر په ځان باندې کمبل راواچ مدثر صحیح ده که نه مزمل د زمن نه دی نو بیا الله ورته څه وایي ای پیغمبره داس نه قم اللیل الا قلیلا د شپې پاسه تیاری وکړه لږ اللغوی څنګه کله نیمه شپه کله نیمه شپې نه زیات یا کم سلو پاسې ورتل القرآن ترتیلا قرآن بلولې سلو پاسې قرآن بلولې قرآن به بیانوي انا سنلقي علیک قولا ثقیلا ځکه په تا باندې موږ باري وینا چول ده ډېره درنه وینا او دا پیغمبر ته پته لګېده چې دا څومره درنه وینا ده